بسم الله الرحمن الرحيم. وشرطها مدغزن وتوغوري شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف إذا كان معرفة من التعريف، فإن كان ذا اللام حذف لامه، وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا من جملة من سمي بذلك الاسم. هجي وقت شيء تمام ليس بحث اول کې د مجرور تعریف کړو بهم د مضاف الیه تعریف کړو بهم کله چې تقدیر د حرف جر وی داغه د شرط بیان کړو درې څلورم نمبر کې به د اضافه دو اقسام بیان کړیو معنوي او لفظي. پنځم باس کې د اضافت معنوي بیان شروع کړو داغه تعریف رسمي ذکر کړو یو او بهم داغه اقسام ذکر کړیو درې لامی او فی والا ظرفی او بیانی. ندا دوا دریم نمبرم د اضافت معنوي فواید ذکر کړو تعریف او تخصیص فائدہ ور کوي. نو پنځم بحث کې څلورم جز د اضافت معنوي د پر شرط بیان او خبر باندې پوهه شولې غوښ شي وته صاحب د جامع اول شرط بیانې وضاحت هم کوي او وجه د شرط هم بیانې د شرط والده او دوا اعتراضات او داغي جوابونه پکې نقل کوي. دا زمنګ د نننی درس خلاصه شولا بیان شرط او داغي وضاحت ورسره د شرط وجه ورسره دوا اعتراضات داغي جوابات ذکر کوي. نو شرط د دې مولسه په اضافت معنوي کې به مضاف د تعریف نه خالی وي. وضاحت دا دی چې مضاف کچره معرفه وا نکره کو به نو که په الف لام سره معرفه او الف لام به لري کو او کچره عالمیت سره معرفه و نو نکره به کو دغه طریقه بداسي چې دا عالم د څومره مسماګانو د پاره وضع شوی دی پاره کې یو اخلو غیر متعین نه نکره شولا تاسو سم راسیو پیرول شوی دی به یو پیرویم شرط دا دی چې مضاف به د تعریف نه خالی وي. به مضاف د تعریف نه خالی کو څه طریقې به نه دا وضاحت کوي. نو کچره الف لام په الف لام بترن لري کو او کچره مضاف عالم وو عالم بلری کو څنګه بلری کو دا عالم چې څومره و د پاره وضع شوی دی په دغه مجموعه کې به یو رواخلو غیر معین به مراد کو. نو په دغه صورت کې به نکره شي نو به اضافت کو بس به اضافت ټیک وي په دې پوه شولې اوس به ورزو کنه. وشرطها اغلق څه شو هغه کې شکینی وشرطها شرط الاضافه المعنويه مرجع د ضمیر خیراته شرط د اضافه معنويه تجرید المضاف هغه دا چې مضاف به خالی کو منګه اعتراض کله کله هم مضاف نکرم راځي بس پوره اعتراض وکړي. اعتراض دا دی چې تجرید ویل کېږي چې یو خالی کېدل نه خالی کول متعدی دی کنه یو شی بعید ته لري کې دي ته تجرید ویل کېږي دا خالی کول شو. نه د دې نه خو معلومیږي چې کله مضاف معرفه وا نو دا شرط دی او که مضاف نکره و نه به بنئ حالان کې شرط د دواړو د پاره دی. بالفاظ دیگر شرط د مطلق اضافت معنوي بیانېږي او دا هغه مضاف ته شاملېږي کوم چې معرفه وي او هغې ته نه شاملېږي کوم چې نکره وي. نو معلومیږي دا چې دا مضاف چې کله نکره وي نه دا سره به اضافت معنوي دی نه ځکه هلته خو تجرید نه کېږي. نو شرط چې نه موجود مشروط هم نه موجود اضافت معنوي دپاره شرط مضاف به نکره کوو د تعریف نه به خالی کوو. نو که مضاف مخکې نه نکره و نو هلته خو یې موږ نکره کولی نه شو بلکې ممکن هم نه ده. نو اعتراض دا دی چې دغه کې خو شرط موجود نه شو بیا به دا اضافت معنوي نه وي که څنګه په سوال پوه شوئ. اول جواب دا کوي اذا کان معرفه بای دا شرط مطلق اضافت معنوي نه دی بلکې اله چې اضافت معنوي کې مضاف معرفه وي پوه شوئ به بل جواب امر روان دی.
هغه دا چې اذا کان معرفتن د چانه به خالی کو من التعریف نه نو څنګه به خالی کو وضاحت فإن كان ذا اللام كشري مضاف الف لام ولو حذف لام ولام بحذفه وإن كان علما كشري مضاف علم نما تاسو ته ویلي د دې مختلفي طریقې دي و د بیان کړي دا پچې د عالم د چا د بار وځ شوی دی په دغه مجموعه کې یو غیر معین مراد کی او یا د انم د پوره مجموعه کې غد دیونه د ذکر کړي او یا د عالم نو وصف مشهوره معنی واخلي نبیم نکره کیږي بدریو طریقو سره نو وګورئ وتا بیا ایو جعل واحدا هغه دا چې د عالم وګرځولې شي چې وګرځولې شي واحدا من جمله من چې وګرځولې شي یو مسمى د مجموعي دا غشانه سمي بذلك الاسم څوک چې مسمى شوی په دغه اسم په عالم سره هغه نه یو وګرځي خو یو ډټ ټکه ور سره وي غیر معین کا بیا یو جعل واحدا چې وګرځولې شي یو غیر معین د جملې د هغه ناسم بذلك الاسم څوک چې مسمى شوی په دې اسم باندې دي او که معرفه نه ونه به مضاف که معرفه نه ونه به وي به حاجت تجرید تنشته بلکې د سره ممکن نه ده وإن لم يكن معرفة كشر مضاف معرفه نه فلا حاجة الى التجرید تجرید ته حاجت نشته بل لا يمكن بلکې ممکن نه ده دا خو یو جواب وختي ذکر شوی کنه اعتراض نه بل جواب یې واوره مولوی صاحب دلته تجرید په معنا ده تجرد ده خالی کول په معنا ده خالی کیدل دي معنا دا مضاف خالی کول نه مضاف خالی کیدل دي برابر خبره ده چې د سره خالی وي یا تعریف یو منګه تلری کو دواړو ته شامل شو نو اعتراض بالا جوړېدل چې تجرید په خپل معنا وي خالی کولو وسې د تفاول معنا شو لازمي دي څه معنا خالی کېدل او المراد یا دویم جواب دا چې مراد بالتجرید سره تجرده وخلوه هغه خالی کې دوړ یو معنا ده مجرد کېدل د مضاف دی خالی کېدل د مضاف دی من التعریف د تعریف نه کلا عند الاضافه چې کله اضافت کوم سواون برابر خبره ده کان نکرتن فی نفسه کم د خپل نکرو د مخکنه من غیر تجرید التبه تجرید ته ضرورت نشته خالی کول او ته خالی دي نو څه به خالی کې او کان معرفتا یا مضاف معرفه ونجردت عن التعریف په دې صورت کې ور تعریف نه خالی کیږي تاسو پوه شولې برحال ما ویلو نن درس کې بده شرط بیان کو دغه به وضاحت کو تر اوسه پورې د شرط بیان او وضاحت وشو به ویلو وجه د شرط به بیان او دا شرط ولې چې مضاف بده تعریف نه خالی وي زر خو نه ملګي داغي وجه صاحب د جامع بیانې بي اضافت یا معرفی تکیږي مضاف الیه معرفه وی او یا نکری تکیږي مضاف الیه نکره وی کچری مضاف الیه نکره وی نو مضاف کی تخصیص فائدہ کیږي تاسو پته ده او که مضاف الیه معرفه وی نو مضاف کی تعریف فائدہ کیږي نو وس کچری مضاف معرفه وا او موږ تجرید ونه کو تعریف لري نه کو او مضاف الیه نکره وی نبه به دا مضاف را اخذ کی تخصیص حاصلی بچوک تخصیص حالن کې دي کې اعلی شی موجود دی چې هغه تعریف دی نو اعلی شی چې هغه ادنا شی نه طلب کوي نه حاصلی ضرورت یو د نشتا تاسو پوه نه شولې او کچری مضاف الیه معرفه وا نو به خو مضاف تعریف حاصلی نو تعریف خو الریډي بده کې شته دا خو تحصیل د حاصل له یو شی حاصل دی او تی دوباره حاصله او دې کې ما تاسو ته ویلي اجتماع ده نقیدین راضی یو پهله ته تحصیل کې حاصله د دې معنی دار چې نه دی حاصل او بل طرف ته دعوا دار چې حاصل دی خدا خو اجتماع د نقیزین شول حاصل دی او نه دی حاصل پیږي کنه به جامع رشید کې می افتاله داخله کول نو سړی سره مې په دې قصه کړي او تحصیل حاصل باندې نو ول تحصیل حاصل ناروا دي ټیم بلګي په دې قصه نو او تل نه دی یو سړی او د سي دوباره کوي دا صحیح ده کنه دا و یو صحیح ده نو بدل ته موده شته دوباره کوي او کته نه معنی چې تحصیل حاصل نه دی نو زیاده تدرخه اصول شاشي رواله نو به ملزمه توجه وي مزه حالانکه داخلي امرانه کړله نمبر یې کمې وي او ته وګورئ به دې قسم مې راته وخوړو قسم کزما واک په ما خستلې ما ته پته هیڅ به خبر نه خلک راشي څنګه دې د غیرت وکړو خو بهر حال ما واک نشته وي وګورئ چې رواني وس کو نور به تیرېدل نور کسان روانو
زی سار کړم خیر چې مسکا موبایل یې مراله چارج کور کوټه موبایل را سره وګورئ وانما يجب التجريد يقينا واجب دے تجرید وللان المعرفه لو اضيفت الى النكره معرفه کچری دې اضافت وشنه کړیتا نو په دغه صورت کې لکان طلبا للادنى به خو طلب د ادنى کوي ادنى څوک دی او التخصيص مع حصول الاعلى سره د دین اعلی حاصل له اعلی څوک دی مولوی سي تعریف حاصل لکنه یار ولو اضيفت الى المعرفه او کچری اضافت معرفه توشي مضاف الیه معرفه وی لکان تحصيل الحاصل به خو تحصیل حاصل راشي فتضيع الاضافه اضافت بزایشي ولی بزایشي پیدا به نه نو لنډه دا نه تخصیص پیدا کوي نه تعریف پیدا کوي حيث لا تفيد تعریفا ولا تخصيصا هغه دا چې نه پیدا د تعریف کوي نه تخصیص کوي نو په دې صورت کې خو څه شو بے فائدې شو نو صحیح بنې ویني ځکه ضروری ده چې تجرید بکو فین قیل مولوی سے ما ویل دوه اعتراضات دغه جوابات نقل کوي وکشي اعتراض دا دی ته چې معرفه تمام مضاف کوا یو شی کې تعریف شته دوباره حاصله تحصیل حاصل دې سیدا به زه درخمه کنه معرفه بوي په بل طریقه به دوباره معرفه کی په الف لام سره به معرفه وي یا په اضافت سره معرفه وي او دوباره به په اسم علم سره معرفه کی حالانکه هغه ته تاسو هم جایز وای دا څه وجه ده چلته یو معرف معرفه کیږي کنه یو معرف یو معرفه کیږي تاسو هغه ته صحیح وای او دلته کچري معرفه دا په اضافت سره دوباره معرفه کیږي هغه ته ټیک نه وای پوهه نه شریبي کوم صورتونه دی لګرا ته وخایا راشه ورلا النجم کې الف لام معنی معرفه ده السریا کې الف لام معنی معرفه ده الصاق کې الف لام معنی معرفه ده او سره د دې چې په الف لام معرفه ده دا ورسره د غستور نمونه ګرځیدلې دي عالم پکې راغلي دي وګوره په عالمیت دوباره معرفه شوی هم دا شان ابن عباس عبد الله ابن عباس دا د عبد الله ابن عباس نوم ګرځیدل ابن عباس نوم دی باقاعده عالم ګرځیدل حالانکه هغه په اضافت باندې مخکې نه معرفه او په عالم باندې دوباره معرفه شو نو دا څه وجه ده چې دا جایز دي چې یو بیر معرفه دي په الف لام باندې بولنو درو صورتونه کې او په اخر کې په اضافت باندې او دوباره په اسم علم معرفه کړه دا صحیح دي او چې کله مضاف په علم باندې معرفه وي یا په الف لام باندې او په اضافت سره دوباره معرفه کو ته چې دا صحیح نه ده په سوال پوه شولې او ته وګورئ فإن قيل کشر څوک به اعتراض کوي لا فرق بين اضافه المعرفه فرق نشته بما بين د اضافه د معرفي و بين جعلها علما او ما بين د دې کې چې دغه معرفه مونږ ګرځو عالم په دې مثال کې لکه النجم او السريا او الساق وابن عباس في لزوم تعريف المعرف ذکر خو تعریف د معرب کیږي کنه فما بالهم نو اتخ پیخ رستاسو بصرونو جوزو چې تاسو جایز غنئ هاذا د څلور واړه دون ذالک هغه جایز نه غنئ چې اضافت وشي او معرفه وي په سوال پوه شولې جواب دادی بھئی د څلور مثالونو کې په اسم علم باندې چې دوباره معرفه کېدلو کنه دا خبره ستا غلطه ده چې د مخکې معرفه او دوباره معرفه شو اول بلکې صحیح ده چې اول هغه تعریف ختم شو الف لام سره معرفه او النجم السریا وغیرہ دغه تعریف ختم شو اضافت سره معرفه او ابن عباس دغه تعریف ختم شو چې کله تعریف ختم شو نه کېره شو نو دوباره په اسم علم باندې به معرفه شو اوس پوه شوي کنه دا سینه ده چې په حالت د معرفه کې به معرفه شو به اعتراض راتللی وګورئ کم دی قیل جواب کې وته ویل کې لا نسلمو موږ نه تسلیمو ان فی هذه الامثله چې په دې مثالونو کې تعریف د معرب راغلی نو څه شوی دی بلکې یو تعریف لره شوی بل راغلی تبدیلی شوی ده بل فيها زوال تعریف بلکې بده کې زوال د تعریف راغلی دی او تعریف الحاصل باللام کم تعریف زایل شوی کم چې په الف لام باندې حاصل اولنو دریو کې یا په اضافت باندې حاصل په اخیری کې به څه چل شوی او حصول تعریف اخر او به حاصل شوی تعریف اخر اکم یو دی او تعریف بالعالمیت نه پیږي به
فإنها وصوا لك دا ولې هغه مخکینه تعریف ختم شوی بای پولانو درې وړو کې الف لام یو معهود ته پکې اشاره وا او چې کله اسم علم دی جوړولو نو اوس پکې معهود ته اشاره نه ده پاتې چې نه ده پاتې د الف لام په وجه معرفه هم نه دی پاتې اوس هم پوه نه شولې دغه شان اضافت کې هم معهود ته اشاره وي چې کله علم جوړولو معهود ته پکې اشاره نه شوله د عباس زوی ته پکې اشاره نه شوله معهود اوس مطلق شو نوم جوړ شو پوه شولې وګورئ فإنها ځکه عالمیت چې هینه صارت دغه اسما چې دي څلور وړه کله چې دا وګرځېدل اعلام لم يبق فيها الاشاره باقي بعد نشول بدغه کې اشاره الى معلومیتها اخفل معهود او معلوم تبلام سره یا په اضافت سره فلا يلزم لند دا لازم ناراضي بدی څلور وړو مثالونو کې تعریف د معرف نو لازم راځي تبديل د یو معرفي په بل باندې بل تبديل تعریف بتعریف آخر را لې تاسو پیږئ دا یو اعتراض بل اعتراض او جواب اورئ الک کوفیین خو دې ته جایز وای کنه الثلاثه الاصواب الثلاثه معرفه رب الف لام باندې او معرفه ته اضافت شوی دی حالانکه اضافت معنوي دی دې سره څه کوي یار دې کې شرط نه موجود او سره د دې نه اضافت معنوي دی په سوال پوه شولې او لګي عام کا دلته ویلی او ما من ترکیب الثلاثه دا عام د هر ځای کې چې مولوی صاحب ورپسې لفظ ویلی وشبهه هغه نه معلومیږي چې مثل نه دی ویلی شبهه ویلی کړه هغه نه معلومیږي هر کله چې اسم عدد په الف لام معرفه وي نه دی اضافت کیږي خپل معدودی معرفت مثالونه خی دا ولی جایز دی بھائی په سوال پوه شولې اوري کماله نو بس دې جواب دار دا زویب دی نو دا جواب شو څنګه زویب دی وایو وما اجازه الكوفيون واغه چې کوفیانو جایز ګڼل دي من بیان کوي من الثلاثه الاصحاب یو اشاره کوي چې من د بار مجرور اصل کې ترکیب دی من ترکیب الثلاثه دا ترکیب یادوم چې الثلاثه الاصحاب وشبهه دې بشان نور روال من العدد د عدد نه څه مطلب من العدد یعنی هغه عدد یادو مال معرف باللام چې بالف لام باندې معرفه وي المضاف او به مضاف چاته الى معدوده ته لکه مثال الخمسه الدراهم عدد معرف باللام دی خپل معدود دراهم ته مضاف دی معرفه ته هم د غشان والمئه الدینار کې جواب یې سره لکه ضعیف دا ضعیف دی ولی ضعیف دی ولسم قیاسن هم ضعیف دی استعمالن هم ضعیف دی قیاسن ولی ضعیف دی پیدا نشته پکې نو سبق نشته نه د تعریف شته نه د تخصیص شته او استعمالن فصحا او داس استعمال نه دی کړي چې اسم عدد دی معرفه او معدود معرفي د مضاف کی بلکې څه کوي اسم عدد نه تعریف لري کوي ریپلام درخمه قياسا واستعمالا اما قياسا فلما ذكر من لزوم تحسين الحاصل د وجه دینه چې ذکر شوی څه ذکر شوی من بیان کوي د وجه دینه چې ذکر وشو څه ذکر وشو مخکې شوی کنه هغه دا چې لزوم راځي تحصیل حاصل اور چې استعمالا دینه فلما ثبت من الفصحاء د وجه دینه چې ثابت شوی د فصحاء شاعرانو نه څه من ترک اللام اسم عدد معنی لام نه راوړي الف لام قال الزرما طب ان شاء الله وایو کنه الف لام تدیو صرف لام وای دا امام سبوی رای دالته وایو ومن خواص دخول اللام کی چې دلته صرف لام د الف لام دی او الف دی څه حساب دی قال ذرما شعر ثلاث الاثافي دلته وګورئ ثلاثو الف لام بشتا اسم عدد دیو معرفي اسم معدود ته اضافت شوی دی الانکه الف لام بنشته نو صحیح دار چې اسم عدد معنی با الف لام نه راوړي که څوک راوړي ضعیف دی ثلاث الاثافي اثافي ویل کیږي کټوین وتا صحیح ده څه ته ویل کیږي کټوي او ثلاث درې وته وای د نغری درې خختي نغری درې شي خیر می یو طرف به ګلاوی او درې طرف ته دیوالونه نه نو معنا ثلاث الاثافي درې د کټوي و دیار البلاقع او دیار کورونه علاقي البلاقع
ویرانی چې هغې کې بوټي موټي دیوالونه میلونه غورځېدلي نور شعر پسې څنګه دی موږ پسې دومره نه ګرځو مخکې راځئ تاسو پوهېږئ که نه اعتراض حدیث کې هم راغلي هغې ته هم ته غیر فصیح وې حدیث کې څنګه راغلي حدیث کې راغلي دي بالالف الدینار الالف الدینار جمعې مونځ دپاره غسل کوئ که نیم سوه اوبه درته په 1000 دیناره میلاویږي مه راوړئ بالالف الدینار الف الالف نو اسم عدد معرفه د الف لام باندې او محدود معرفه د اضافت شوی هغې سره څه کې وایي جی اصل کې بالالف مضاف نه دی بلکې مبدل دی مبدل منه دی او الدینار چې دی دا ورله بدل دی واما ما جاء في الحديث من قول عليه السلام بالالف الدینار فعل البدل دا حمل په بدل باندې دون الاضافه په اضافت باندې نه دی حمل پوه شولې پی مخکې ځو